نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله جل جلاله تاسو باندې یو عظیمه میاشت رمضان مبارک راوستې وه چې هغه زموږ ستاسو د معافرې میاشت وه. الله جل جلاله هغه زموږ ستاسو دپاره د جهنم د خلاصۍ میاشت وه او دغه شان الله جل جلاله د رحمتونو میاشت وه. نو هغه میاشت الله جل جلاله په عافیت خیریت سره الله تېره کړه او موږ د الله نه دا امید ساتو چې انشاءالله الله به زموږ د مغفرت فرمایلی. د هغې نه وروستو الله جل جلاله دا روژه داسې عبادت دی چې انسان عمر یعنې څومره وخت چې دی څومره روژې دی ټول وخت په عبادت کې هغه حسابېږي. د ده خاموشي هم هغه په ذکر و اذکار تسبیحاتو کې شمارلی کېږي. نو الله جل جلاله عظیم احسان کړی چې عظیمه میاشت الله جل جلاله راکړې وه هغه تېره شوه. د هغې نه وروستو د شوال میاشت نه دا وړوکې اختر میاشت ده. وړوکې اختر میاشت دا هم ډېره محترمه ده. په دې کې هم حدیث کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان چا چې د رمضان میاشت روژې ونیسولي ثم اتبعه بیا ورپسې کړي ستا من شوال د شوال د میاشتې یعنې د وړوکې اختر د میاشتې روژې شپږ ونیسلې کان کصیام الدهر ګویا کې د ټوله زمانه روژې ونیسلې یا یو پوره کال روژې ونیسلې. نو دې وجې نه یعنې شپږ روژې نیسلو سره پوره کال اجر و ثواب سړی الله جل جلاله تاسو له اجر و ثواب راکوي. نو دغه شپږ روژې هغه موږ تاسو ونیسو ګویا کې موږ ټول کال چې هغه روژې ونیسو. نو دغه شپږ روژو د دې اهتمام کوو. دا شپږ روژې داسې دي دغه موږ د دې طریقه دا ده چې یاره بس په اختر په دویمه درېیمه د هغې نه وروستو کله هم یا مطلب یوه روژه دې نن ونیسله پرله پسې نیسي یا یوه روژه دې نن ونیسله سبا نه نیسي یا 3 ورځې پس یوه روژه نیسي. خو یعنې دې ټوله میاشت کې د شوال دا وړوکې اختر میاشت ټوله یعنې دې دپاره ده. خو په دې کې چې کله هم روژه نیسي نو نیت کول هغه پکار دي چې موږ نیت وکړو چې یاره دغه د شوال د میاشتې دغه شپږ روژو نیت مې دی یعنې د هغې د نفلي روژې دي. دې وجې نه دې اهتمام کوو چې زموږ ټول عمر یعنې او ټول کال زموږ داسې حساب شي چې الله جل جلاله یعنې پوره کال د روژو ثواب الله موږ تاسو له راکړي. د دې اهتمام کوو. دا پرله پسې هم نیولی شو یعنې یوه ورځ 2 ورځې پکې وقفه کوو بیا هغې نه پس هم نیولی شو. کوشش کوو چې دغه روژې هغه موږ پرېنږدو. الله دې جل جلاله تاسو له عمل توفیق راکړي. سلام.